د انډیا به څه رافیل وي او څه به ډرون وي. دا ګورې جي زمونږ دا پښتون روډ دی چې د سره نه څه سہولت شته او نه څه سپورټ شته. دا په خپله خرچه باندې دومره بهترین جهازونه جوړ کړي چې هغه دشمن ته موتوړ جواب دیم ورکولی شي. دا ویډیو وګورئ. نه هغه به هر ځای کې دغه شان ذلیل او خواره کېږي او چې کوم زمونږ پښتانو دا ګورې جي کوم بهترین یو دماغ یې لګولی او زمونږ د یحیی بی چې کوم دی ډېر ښایسته جهازونه جوړ کړي چې بالکل د سره څه دومره پیسې هم نشته. د هغې باوجود په خپله لږه لږه خرچه باندې دومره زبردست دماغ لګولی دي. کو دله ترقي میلو شي نو دې درته ښایسته ښایسته ډرون د خپل ملک دپاره جوړولی شي چې هغه په ډېرو ملکونو باندې بیا تاسو پرې خویم شئ او هغه به انشاءالله کامیابي مونی. دا تاسو ګورئ جي دا 3 کیلو والا وزن والا جهاز دی او دی جوړ کړی او دی ښه په تیز رفتارۍ سره په اسمان کې الوزیم او انشاءالله دا انډیا ته موتوړ جواب دیم ورکولی شي. نو دا بالکل زمونږ د پښتنو دپاره یو د فخر خبره ده چې زمونږ یو پښتون رور کې دومره ټیلنټ دی چې هغه ماشاءالله په خپل کور کې دومره بهترین جهازونه جوړ کړي چې تاسو به ورته هم حیرانه یې. دا تاسو کتی شئ چې څو قسمه جهازونه زمونږ د پښتون رور جوړ کړي دي او چې کوم بیا په اسمان کې الوزي وګورئ جي د هغې خپل یو خوند دی یو خپل رنګ دی. دا تاسو کتی شئ جي د دې جهاز 3 کیلو وزن دی او دا وګوره په دې وړوکي موټر باندې د په خپل ذهن باندې هغه دومره اوچت الوزولی دی. حساب کوئ چې دې لږه خرچه دی وکړي او د په خپل دماغو باندې دغه شان دی ښایسته ښایسته جهازونه جوړ کړي چې کوم زمونږ د پاکستان په کار به راځي او د غیر ملکي دشمنانو دپاره به هغه ډېر بهترین کار کوي. دا تاسو کتی شئ جي په دې ویډیو کې درته بالکل دا لایو منظر ښیمه چې د دې جهاز د رفتار تاسو کتی شئ جي او څومره په ښایسته انداز کې زموږ د پښتون رور چې دا جوړ کړي دي چونکې دغه شان د ټیلنټ موږ ته ډېر زیات پکار دی. دا ګورئ جي د دې هوا په ذریعه باندې اوس دی چې کوي چې کوم هوا وي دی او په کم سیټ باندې ځي چونکې ډېره خرچه پې نه ده کړې څه لږه ډېره خرچې باندې د کباړ نه پکې سامان لګولی دی او په هغې باندې د دومره تجربه کړې ده چې دا جهاز په اسمان کې الوزي نو خامخا خبره ده. دی وایي کو ما سره چرته پیسې وي ډېرې نو زه ډېر زبردست جهازونه د خپل ملک پاکستان دپاره جوړولی شم چې هغه به انشاءالله د غیر ملکي دشمنانو دپاره به ډېر په کار باندې راتلی شي. دا تاسو ګورئ جي د ده دا سټایل درته ښیمه د دا پاسېدو دا سټایل باقاعده د ځمکې نه به اوچتېږي. دا جي زموږ یو پښتون روډ ټیلنټ دی. مونږ پې ځکه فخر کوو او په فخر سره دا خبرې مونږ کوو چې مونږ د پښتنو ته وګورئ جي یو ځل دا تجربه ناکامه شوه دوباره به بیا پرېږدي دا جهاز او بیا به درته ښایو چې د دا تجربه کامیابه ده او کو کامیابه نه ده. دا وګورئ جي اوس د لاسو نه چې کوم دی نو دی اوچت شو د ځمکې نه بیا درته اوچتی. په بل پارټ کې درته د ځمکې نه درته هم ښیمه چې دا وګورئ جي څومره مزیدار انداز کې د دې پښتون روډ دا جوړ شوي د خپل لاس نه چې کوم جوړ شوی جهاز دی دا څنګه مزیدار اوچت شو. بالکل د حوصله افزۍ دپاره دوی ته داد ورکول پکار دي او دا ویډیو انډیا پورې رسول پکار دي چې د انډیا په پښتنو د پاکستان په پښتنو کې دومره ټیلنټي او هنرمن هلکان شته چې هغوی دومره ښایسته ښایسته جهازونه جوړولی شي نو کو چېرته دوی ته پیسې میلاو شوې او دوی سره هیلپ وشو او چونکې دوی د خپل ملک پاکستان نوم روښانه کولی شي. په دې لږه خرچه کې دا وګورئ جي د څومره ښایسته انداز کې جهازونه جوړ کړي دي چونکې مزه یې ډېره زیاته کوله خو خبرې پې درته مونږ چې څه وې هغه مو ورته رپورټ کې د ده نوم یحیی دی چې د ثوابه شاه منصور سره تعلق ساتي او په خپل کور کې دا جهازونه جوړوي چونکې مدرسه کې دی لږ څه ډېر بچت باندې وایي زه په خپله خرچه باندې په دې جهازونو باندې محنت کوم او بالکل دا موټر مې ولا آنلاین راغوښتي دي او دا نور سیټ اپ مې چې کوم دی نو دا مې د کباړ نه ولا راغوښتي دي او د کباړ نه مې دا اوسپنې موسپنې یو ځای کړي دي او دا انشاءالله ډېر یو ښایسته دې نه مونږ د جهاز جوړ کړی دی. وایي چونکې ما سره کو پیسې وي ډېرې نو زه د دې نه خوبصورته او ښایسته جهازونه جوړولی شم چې کوم زمونږ ملک پاکستان دپاره هم ډېر زیات کار باندې راتلی شي. دا کو تاسو وګورئ جي دا